سجي والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله واصحابه هداة طريق الحق وحماته. اوس حضرت مبارک باندې صلوات سلام وای دا څه وای رحمتونه دي سبحانه و تعالی طرفنا خپل نبی مخبر باندې چې حق خبر ورکړي محمد صلی الله علیه وسلم چې محمد صلی الله علیه و وسلم المؤید بساطع حججه دا یې اسم فاعل څنګه ده المؤید چې تایید کوونکی ده د دین حق بساطع حججه په واضح معجزاتو سره د دین حق تایید کوي ساطع من چمکدار واضح حجج من دلائل مراد معجزات المؤید چې تایید کوونکی ده د دین حق بساطع حججه په چمکدار دلایل چې معجزې دي و واضح بیناتی او واضح الدلائل دا ذکر دی عام بعد الخاص ده. اوس یو معنا دوه معنا دا چې المؤید صيغه د اسم مفعول بیا دا معنا صلات رحمتونه دي په حضرت مبارک المؤید چې تایید سوای ده من حيث النبوت د تایید سوای ده د نبوت په صفت د رسالت په صفت په چا تایید سوای ده بساطع حججه و واضح بیناته. اوس معنی برابرو چې کله احتمالات ذکر کو هر احتمال بخپل معنی دا هی ضمیر حججه کې یا الله سبحانه و تعالی ده نو دا دی الله حجج دي معجزات چې دا هی ضمیر الله سبحانه و تعالی یو احتمال ده. دوم احتمال دا چې دا هی ضمیر محمد تعالی صلی الله علیه و آله وسلم په دواړو تقدیرانو که هی ضمیر سبحانه و تعالی تعالی که حضور مبارک تعالی اضافت جمع چې حجج ده هی ضمیر ته اضافت استغراقی ده ځکه چې جمع خو چون کې په افراد کثیره دلالت کوي اکرینه د عهد نه د اضافت محمول په استغراق دلته د عهد کرینه نشته. معجزات څومره چې دی الله سبحانه هو دي ټول دی الله دی خو بل څه نه دي. نو هی ضمیر یا الله سبحانه و تعالی ده یا محمد صلی الله علیه وسلم تعالی ده دواړه تقدیرانو باندې اضافت حجج او هی ضمیر ته اضافت استغراقی ده ځکه جمع ده کرینه د عهد نسته ټول حجج مراد دي کدی الله حجج دي خو ټول دي بعضی خو نه دي که حضور سره حجج دي خو ټول دي بعضی خو نه دي په ټولې تایید شوی ده. خو چې دا هی ضمیر الله سبحانه و تعالی کو بیا دوا معنی چې هی ضمیر محمد تعالی کی صلی الله علیه و آله وسلم بیا دوا معنی ټول څلور معنی بعض اولادی بعض ارفع دي بعض جایز دي بعض ناجایز دي چې هی ضمیر مر سبحانه و تعالی تعالی اوس دوه احتماله یا اضافت ساطع او حجج ته اضافت صفت موصوف ته ده دا ټولونه ارفع معنا ده یا اضافت ساطع حجج ته اضافت بمعنی من تبعیض ده دا اولا معنا دا دو معنی یو ارفع یو اولا چې هی ضمیر سبحانه و تعالی نو اضافت حجج خو اسی استغراق دا خو خلاص ده جمع اضافت استغراق پرد ځکه کرینه د عهد نه خو دوه احتمال دي اوس پکې چې هی ضمیر سبحانه و تعالی یا اضافت ساطع او حجج ته صفت موصوف دي امانه حجج ساطع دي یا اضافت ساطع او حجج ته اضافت بمعنی من تبعیض ده ساطع من حججه هغه ساطعات چې بعضی دي د حجج دی الله نه سبحانه و تعالی اوله معنا ارفع ده دومه جایزه ده اولاد اوس اوله وکړه
اوله څنګه به وایي چې هی ضمیر الله سبحانه وتعالى ساتي او اضافت حجج ته اضافت صفت موصوف ته اضافت حجج خو استغراق پر او نو دا څه معنی المؤید دی حضور تایید سوال ده من حيث النبوت بساطع حججي بحججه الساطعه فاغه ټول حجج دی الله پاک دا سي ټول حجج الساطعه چې ټول چمکدار دي دا ټول نه ارفع معنا ده ولی ځکه دا دی الله حجج له کوم الله حجج هغه حجج دی الله چې ساطعات دي دا ټول حضور ته نقل سره ځکه الله معجزات ته تیار کړ الله والحجج معجزات چې ساطعات دی وری چې ساطع دی وری چمکدار دي هغه ټول سره د حضرت تایید وسه نو بلم د معجزات منتها خو الله ده الله ول ټول معجزات چې ساطعات چمکدار وو هغه ټول حضور ته نصیب کړ نو پته ولګی دا چې کوم نور معجزات ته الله دی چې نور انبیاء تایید کړل هغه غیر ساطعات ځکه ساطعات چې څومره هغه ټول نقل سره دلته حضرت ته نقل حضور مبارک ته خو باقی چې نور انبیاء تایید وسه په نور معجزاتو هغه غیر ساطع پاتسل نو پته ولګی دا ان آیات نبینا اعظم من آیات سایر الانبیاء دی حضور معجزات دا لوی دي دا معجزاتو د ټول انبیاونه ځکه معجزات منتها الله دا الله خواته کوم معجزاتو ساتیو غیر ساتي نو چې څومره ساتیو هغه دل تراله حججه ساتیا هغه ټول حجج هغه ټول معجزې دي الله چې ساتي دي ساتیا هغه سره د حضرت تایید وسه خو پته ولګی ده کنه چې ساتي معجزې چې څومره دي سل دي کزر دي چې څومره وي اډل تر غلي باقی نور کم پاته سوي دي د نور انبیاء ته معجزات غیر ساتي او دا خو یو حجت خدانه ډیر دي آیات نبینا د حضرت معجزات چې دي اعظم من آیات سایر الانبیاء دا اولادی لوی دي دا معجزات د ټول انبیاء علیهم السلام نه دا ارفع معنا ده ولی ارفع ده ځکه د حضور والمعجزات ساتي دي د نور والغیر ساتي دي او ډیر دي حجج دي ډیر دي نو دا ارفع معنا ده دومره معنا ده چې دغه سي هیڅ میر الله سبحانه وتعالى ده حجج اضافت خو استغراق پر ده فیصله ده خو اضافت ساتي او حجج ته اضافت به معنا من تبعیضی ده چې په معنا دي من تبعیضی سره څه وسه داسې معنا المؤید د حضرت تایید سوال من حيث النبوت بساطع من حججی په هغه چمکدار معجزو من حججه چې دا باز دي د کل حجج دی الله نه دا باز دي د کل حجج دی الله نه اوس کل حججو نه دا ساتي باز دي اوس غوړو ته ونیسه دی الله حجج تقسیم سره ساتي غیر ساتي ته ساتي حضور تایید سره بساتین دی حضرت تایید په چمکدار معجزو سره ده البته من حججی بعضن کائن من حججی دا بعض دي چې پرتی دي په کل حجج دی الله کې دا بعض حیثیت لري دا ساتي خو ساتي خودل تراله کله نو چې ساتي دل تراله خپل غیر ساتي پاتې سه چې ساتي او نقل دل تراله نو الته څه پاتې سه غیر ساتي خدای و ځکه به ساتي من حججی من تبعیضی په داخل ده نو دا څه معنی اسوا چې ان آیت نبینا آیات نه دی اوس آیت ان آیت نبینا اعظم من آیات سایر الانبیاء د حضرت معجزه دا اولاد معجزات د ټول انبیاونه ځکه دا ساتي اصله اگر کا باسله په ټول حجج دی الله کې یوصله خدا ساتي لہذا چې کوم ساتي حقیقت او عدل تر غلای اگر کا یواده من د مینه تبعیضی په داخله
نورې څومره چې پاتسلې ما خرج عنه چې کومه معجزاتو نه روتله ساتې روتله نو باقي غیر ساتې پرېښلې لہذا نور انبیاو تایید په غیر ساتیاتو سره وسه د حضرت مبارک تایید په ساتې وسه نو دا معنا هم اولاده خو ډېر ارفع نه ده ځکه یوه معجزه تله ساتې من حججي من تبعیضي په داخل که پیارو که نه خو دا خو ساتې چې کوم ما خرج عنه پاتس یا غیر ساتې درېمه معنا دا ده چې هی ضمیر حضور مبارک ته راځي اضافت حجج خو اسی صغرا کې ده ټول حجج د حضور مراد دي الله ولوس نه یادې الله خو ته خو ډېر د معجزې دي بعضې دلته حضور خواته راغلي دي بعضې نور انبیا وال دي دا د حضور ولوس یادې د الله سبحانه والې نه یادې چې کله هی ضمیر حضور ته راځي نو چې حضرت مبارک ته ضمیر راځي سو هی حجج اضافت استغراق پر دي حضور ټول معجزې مراد دي اوس دوه احتماله یا اضافت ساتي حجج ته اضافت صفت موصوف ته ده یا اضافت به معنا من ده چې اضافت صفت موصوف ته واخلي دا جایزه ده چې به معنا من واخلي دا ناجایزه ده چې اضافت صفت موصوف ته واخلي ساتي صفت حججو کې دا ټیکه معنا ده ځکه دا هی ضمیر حضرت ته راځي دا حجج اضافت استغراق پر ده د حضور کل حجج مراد دي صفت ساتي اصل د الله وال نه یادې چې عدالت منحصر دي حضور سره چې کوم دي ساتي دي دا یادې دا څنګه چې الله وال دوه قسمه دي بعضې دلته راله بعضې دالې لاړه نه حضور سره چې کوم دلته دي دا خو ساتي دي اما نور انبیا وال چې الله ور دي هغې پته نه لګي چې کېدای شي ټول ساتي په پیار په خبره کېدای شي بعضې ساتي بعضې غیر ساتي فرق مزین ته ورغلی که نه دا د حضور وال اوس یادې نو حضور سره کومې چې دي دا ساتیات دي د الله معجزات چې نور انبیاو ته هم ور دي هغې نه دا خاموش ده کېدای شي عام ساتي چې نور انبیاو ته وري کېدای شي بعضې ساتي بعضې غیر ساتي نو چې داسې معنا وکړه المؤید د حضور تایید شوی ده بحججه ساتیه په ټولو حجج او معجزاتو د حضور الساتیه چې ټولې ساتي دي خو د حضور والے ټول معجزې څه دي ساتي دي اما هر چې هغه معجزات چې د الله سبحانه نور انبیاو ته ودي هغې نه دا خاموش اوس الله ول تقسیم نه وکړي چې دلته ساتیات راځي هلته غیر ساتي پاتې د حضور ول باندې اطلاق ته ساتوات یې وکړ باقي الله معجزې چې نور ته ودي کېدای شي ساتي وي بیا به حضور افضلیت په نور انبیاو نشي راځي مساوات پر راځي او کېدای شي ساتي غیر ساتي دواړه بیا به د حضور معجزې اولا سي یعنی افضل بسی په معجزاتو د نور انبیاو نو جواز ته خو اولویت نشته جواز ځکه دا چې یو صورت ته اولویت شته پکې هغه دا چې حضور ولې خصلې ساتي باقي الله معجزې چې انبیاو باندې تقسیم دي که ساتي بیا خو برابر سره بیا فضیلت نه رالی دا پکې غیر اولویت صورت دا احتمالا ده چې کېدای شي هغه معجزې د سبحانه وتعالی چې نور انبیاو ته ورځي بعضې ساتي بعضې غیر ساتي بیا د اولویت ثابت ده په یوه صورت کې په پیارو دې وجې دې معنی جواز ته خو اولا نه ده ځکه یو صورت دی عدم جواز هم شته پکې چې مساوات ده څلورمه معنی دا ده چې هی ضمیر خو حضرت ته راځي ده نور لیڼه غسې ده چې حجج اضافت استغراق پره ده خو ساتي و اضافت حجج ته بمعنی مینې تبعیضي ده نو ګوره اوس سوچ وکړه د حضور حجج یاد کړو حجج هی د حضور حجج هغه ساتي و اضافت بمعنی مینې تبعیضي کې نو د حضور وال حجج تقسیم کړو بعضې ساتي بعضې غیر ساتي نارواوالی پکې رالی پیاده په خبرې داسې معنی ده ذهن ته درځي که نه چې هی ضمیر حضور ته راځي سي ساتي و اضافت بمعنی من سي اوس دغه حضور حجج تقسیموي بعضې ساتي کېږي بعضې غیر ساتي کېږي داسې معنی المؤید چې تایید د حضرت سوی ده من حیث النبوت بساتین په هغه چمکدارو سره معجزو سره من حججي چې دا بعض دي دا کل حجج د حضور نه یعنی کل حجج د حضور بعضې ساتي بعضې غیر ساتي تایید په ساتي و سره اوسه چې دا بعض دي د کل حججو د کل معجزو د حضور نه یعنی معجزې د حضور خو ډېرې دي ساتي پکې واخلي چې په هغې د حضور تایید سوی ده نو معلومه شي چې حضور معجزات دوه قسمه څه بعضې ساتي بعضې غیر ساتي اوس لانجه جوړه شوه چې دا خو دې دوه کړه ساتي غیر ساتي هغه خدای پاک معجزات خو دې نه کړی
کېدای شي چې نور انبیاو ته وري کل ساتي بیا به افضل سي که هغه بعضې ساتي غیر ساتي دام بعضې ساتي بعضې غیر ساتي نو مساوات پر راشي نو د حضور افضلیت دلته نه پکې ثابت دی وجې دا معنی مصداره نه ده صحیح نه ده په پوه شو که نه دا والصلاة علی نبی محمد صلی الله علیه وسلم المؤید چې تایید سوی ده بساط حججی په هغه کل معجزاتو د الله داسې کل معجزات ته الله والے الساتیا چې ټولې ساتي دي کل ساتیات ته الله دلته راله نور انبیاء ته غیر ساتي پاتې په بیرو چې الله ولا ترجمه پجو سجي وواضح بیناتی په واضح الدلائل دي او د حضور دی الله پاک واضح دلائل دی الله پاک او واضح معجزات دی الله پاک په دې تایید شوی ده نو حجت خو مطلق دلیل ته وایي دلته معجزه ده او وروسته واضح بیاناتی کی بیانات جمع د بیانې د بیانات دلیل ته وایي نو دلیل خو صرف معجزه نه کنه کله معجزات دلیلی کله غیر معجزات دلیلی لکه حضور مبارک دشمنو سره مناظره کړې دي خیر په خبره وفد نجران سره مناظره کړې ده نور يهودو سره مجلسونه کړې دي دلایل چې حضور په برسوي په دوه باندې نو دا خو معجزه نه وي خو مطلق دلایل وو نو بیانه په معنا د مطلق دلیل که معجزه یې کني ذکر د عام بعد الخاص وعلى آله واصحابه پال دی حضور دی په صحابه باندې دي هدایت طریق الحق چې دا هادیان دي لارې حق دي حق لارې ته هدایت کوي وحماته حفاظ دي د حق لارو حفاظت کوي جهادونه کوي وبعد